بسم الله الرحمن الرحیم. زم جی عرفان درانی تاسو ګورئ نن زموږ په سټوډیو کې ډېر خستا او درون سنگین ماستر همایون خان چنگیز صاحب هم موجود دي او بیا زموږ د ملک هیرو رفیق افریدي مکس مارشل آرټس چې کوم وینر دی نن موجود دی موږ سره په سټوډیو کې دي سره خبرې اترې هم کوو او دوی چې کوم فایټ کړی دی داغه حق لا خبره به هم دي سره کیږي چې کوم انډین کھلاڑیو خامخا هم کھلاڑیو راغلي د ملک ته زموږ انټرنیشنل چیمپئنشپ دی حواله سره هر کله وایو رفیق جان تاسو ته موږ خپل د سټوډیو کې دي ډیره مهرباني خوشاله صاحب چې تاسو موږ راوغوښتل دا راته وایي پریشر خو ډېرو انډیا سره فایټو نه هر کله زموږ الحمدلله د فایټر پریشر وي او بس چې فایټ سٹارټ کیږي نو بس بیا د هغې پریشر نه وي ځکه چې بیا وال صدا سي فایټ دوران څه سوچ فکر تاسو راغلی وي چې یار آیا دا فایټر انټرنیشنل فایټ ز کوم لګیم ماشاءالله تاسو خو ډیر ښه فایټونه کړیم دي ماشاءالله ګټلیم دي او تاسو څه فیلینګ واغه ټایم چې رینګ ته پوښ کړو الحمدلله زه چار کله فایټ ته ځم او رینګ ته نوځم کنه زما 100% چې کنه په خپل دماغ او په خپل زړه باندې او په خپل هر څه باندې منم چې دا فایټ به زه ګټم نو ان شاء الله تعالی ما پوره سوچ چې زه به دا فایټ ګټم ښه محنت مې کړو ښه تیاری مې کړو د استاد همایون چنګیزي سره او الحمدلله د شهاب الله استاد چنګیزي او نجم استاد دوی سره محنت کړو خپل محنت مې وښودو رینګ کې ومې ګټل یقینا خپل محنت تاسو وښولو او بیا تاسو بری حاصل کو الله پاک بری درکړو دلا خبره کوو د همایون خان چنګیز صاحب نو هم کم نه د چانه پټ نه د داسي کوچینګ بیا داسي لکه ماستر همایون صاحب تاسو ته هم مرکلې وایو موږ خپل سټوډیو کې دا فایټ لپاره تاسو دا تیاری چې کم کړو څه وینا کول غواړئ د دې اکله اول خپل طرف نه تاسو ټول درانه ملګری ته خپل سلامونه پیش کوم تاسو د طریقې نه چې زمونږ ویډیو ویني هغه تم سلام تقدیم کوم د هغه نه پس شکر الحمدلله ډېر ښایسته فایټ و زمونږ سټوډنټ چې کوم یو رفیق افریدي و شکر الحمدلله ډېر په های سطح باندې دا مقابله وګټله دا راته وایي تاسو خو ډېر پلیران تیار کړي دي ماشاءالله او تاسو ایونټونو ته بوتلي دي لکه مقابلو دا مقابله سخته وه مقابله چې دی ټول مقابله سخته دي خو دا مونږ لپاره دا مقابله ډېره مهمه مقابله و په دې چې انډیا ورسس پاکستان و دې له خاطره د مقابله مونږ ته ډېره مهمه و شکر الحمدلله پاکستان ټیم 9 فایټران د انډیا نه راغلی و 9 والا نه وګټله داسې انډیا پکې په خپل ځله کې ارمان پاتې شو که نه چې مونږ یو دانم چې ګټلی و مونږ ته ډېره کافي و خو هغه دا ارمان په زړه یې پاتې شو چې آینده پاکستان خواته ونه راځي یقینا 9 فایټونه شوي دي جی او انډیا لا ماتې ورکړې دی زموږ مکس مارشل آرټس کې رفیق افریدي صاحب هم پکې وینر دی یقینو کوي نن دا بیلټ د ګټلې دی ماشاءالله ډېر هیوي دی او دا بیلټ چې دی دا موږ لپاره یو فخر دی یو اعزاز دی زموږ د ملک لپاره چې کم سټرګل رفیق افریدي کړی دی یقینا د چانه کم نه ده او دا هیروګانو کې نن لیست کې د دې نوم هم شامل دی رفیق دا راته وایي ماشاءالله تاسو 9 فایټرانو ته لکه شکست ورکړی دی نو هغوی خو به هم ډېر ښه تیاری کړي وي او راغلي وو بالکل فایټ ته چې هر انسان چې که نه هغه کیم نیسي بیا بلکې چې که نه تیاری 100% کوي هر یو والا کوئی چې زه یې وګټم هغوی هم په ذهن کې دا سوچي چې موږ وګټو بس خدای محنت ته ګوري چې کوم انسان زیات محنت کړی که نه محنت ضایع نه ځي الحمدلله محنت مونږ کړو شکر دی اته واړه فایټونه چې که نه پاکستان وګټل ماشاءالله جی ډېر لوی اونر خبره ده اته فایټه پاکستان ګټلي دي فائنل فایټ چې دی نو رفیق جان ګټلې دی رفیق افریدي منجا ہوا سپورٹس مین بہت ہوا په دې چې مکس مارشل آرټس ماشاءالله یو داسې گیم دی په پاکستان باندې لانچ شوی دی چې یقینو کوي مکس مارشل آرټس چې څنګه یورپ ممالک کې کیږي هغه په پاکستان کې نن سبا کیږي لګیا دی او ډېر زیات ترجیح ورکوي خو دا راته وایي د حکومت وخت د اړک نه ستاسو ته مفاد یا وظیفه یا داسې ترجیح
نه حکومت د سیډ نه خو بیخي نشته ځکه چې حکومت ټول سوچ چې دی صرف او صرف کرکټ او هاکي ته دی زمونږ د ایم ایم ای سپورټس چې دی که نه کیک باکسینګ نه باکسینګ د یو تن د دوی سوچ اړوشته دی ټول فایټران همدا رقم د خراب شول دوی سره او ماشاءالله دې وي اوس خو بس ښه دی د ایس ای ګارډن بابر صاحب چې دی هغوی لږ ښه روان کړی دی موږ وایو چې حکومت هم تعاون وکړي موږ سره چې موږ اوس خو چې دی د ملک کې لوبېږو دا ځل به انشاءالله تعالی موږ پوره دنیا کې لوبېږو د پوره دنیا کې خپل ملک نامه روشن کوو پاکستان بالکل یقینا دا میسیجز وړاندې کوم خپل د چینل د وسادت او د سټوډیو نو دا پیغام زه خپل حکومت وقت او بیا خاص کر خیبر پختونخوا حکومت ته وینا کول غواړم چې داسې ټالنټ موږ ولې ضایع کړو دغه رنګې نور هم پراته دي ناست دي په دې تمه باندې چې موږ به فایټ کوو او فایټ ته به ځو او برې به الله راکوي او د ملک نوم به روښانه کوو